ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. عزیزانو یو زمون فیصله ده، یو زمون نظر ده او یو د الله نظر ده. زمون په نظر کې چې کوم خلق خمون تخکاری هغه په اغراض او په مفاد باندې بناوي، او دا الله په نظر کې چې کوم خلق خ الله تخکاری آپ اخلاق او په کردار او کریکٹر باندې بنای. اوس به حیثیت مسلمان سړی ته دا کوشش او دعا هر وخت پکار ده چې خدایا ما خپل منظور نظر جوړ کا، تاسو به د ځان تماشې وکئ، د ځان تماشې به وکئ چې تاسو سره څه کیږي. هر سړی الله په خپل ځای باندې ذلیل او رسوا کړو، هر سړی مولای رسوا کړو، پیر رسوا کړو، سید رسوا کړو، میاں رسوا کړو، خان رسوا کړو، نواب رسوا کړو، ارباب رسوا کړو. هر سړی خدای په خپل ځای په شرمونو او شرمولو رسوا د زمانه کړ. اوس هغه بلا خبره ده چې شرمېدلې په څه پوهیږي نه، جدا خبره ده. لیکن دی وخت کې هر سړی په خپل خپل ځای رسوا او ذلیل د زمانه دی. مونږ پوهیږو نه، یو سړی د غلو په ډیران ولاړو مونږ کولو، ټیټ پاس کیږي، ټیټ پاس کیږي. چې مونږ یو کو راغې مولا نه پوښتنه کوله، ول جی په ډیران مونږ کی؟ هغه ول نه، مانزه د پاره خو طهارت د مکان شرط دی، پاک ځای باندې به کی. ول ما خو چې د مونږ کولو نو کېدو څنګه؟ ول چې ټیټ پاس کېدم سرو کاوټ پکې نو. هغه دا خیال کړو جوړ چې دا مونږ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وای، په دې نه پوهېدو چې جامې پاکې پکار دي او دس پکار دی، پاکواله د مکان پکار دی. په دې هغه دا خیال کړو چې دا مونږ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وای. نو زمونږ منځونه هم ټیټ پاس کېدو ته وایو، په دې ډب نه یو چې دا کیږي یا نه کیږي. نو عرض میں داو جی چې کم قوم چې په یو شی متحد نشو، چې هغه دین دی او الله دی او رسول دی، او د اسره د دنیا وکړه، نو په دې باندې تنبیه الله پیغمبرانو تم ور کړی دا